الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث أو كما قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. معزز علماء کرام او د دې علاقې په دین مینو مسجد اور مدرسه کې راجم شو مسلمانانو او په کورونو کې اوریدونکو پردنشینو خويندو میندو انتهایی د خوشاله مقدا چنن گنو بچو قرآن کریم اختتام تا رسول دی دیزے کے محنت شوے دی خواری شوے دا او دا د دې علماء کرامو د محنت برکت دی د دې مدارس والو د محنت برکت دی چې د دې د وجنا نن سونا کورونو کې خوشاله دي یعنی دا مدارس دا علما دا امامان دا عجیبه غونته مخلوق دی زد دی چا سره نه کوي پښتو دی چا سره نه کوي که څوک ولا ښه ګوري او که څوک ولا بد ګوري د دې بیام دا سوچي چې زه د دې کورونو ته خیر ور منتقل کما که څوک را سره دشمنیم کوي چې په هغه کې علما پیدا شي پای کې حافظان پیدا شي داس عجیبه خلق دی زمونږ د عوام الناس د دې علماء سره رویه صدا او بیا د دې هغه رویه زمونږ سره صدا مونږ سونه توجه د علماء ته ورکو د مسلې تپوس مونږ نه کوو د عالم سے د امام سے
داغه د ضرورتو دای پختنه مونږ نه کو د مدرسې په خوا مونږ نه ورتیریږو چې د مدرسې ته ورشم د مدرسې څه د بیل ضرورت څه د اوبو څه مدرسه کې اداره کې به اساتذه کرامي نور ضرورت مدرسه وي التبا مدرسه کې طلبائی اغیله به کتاب پکاري اغیته به قلم پکاري کتاب ته بلایر پکاري زمونږ دغه ترتیب دی د عالم نه تپوس نه کو خواته نه ورزو کله ورزو ایو خاص مکیری یو مکدا دا چې ککیرا کراراغه استاد جی پس لاړ شو راشه جی اذان ورته وکا دغه وخت کې د مسائل تپوس مونږ بیا هم نه کوو چې استاد محترم ککیرا کراراغلی دی دی وخت کې ماتا د شریعت کوم احکامات متوجی دي زبد دی ککی یا د ککی امکم عقیقه بکوما نو پدی کې صحیح ترتیب راته بیان کا دا تپوس نشتا بس راشه جی اذانو کا بیا د استاد خواته نه راځو بیا به کله راځو چې دغه ماشوم یا ماشومه د دې د نکاح وخت راغی نو بیا زمونږ د امامانو سره دونه د ظلم رویه په دې مونږ سوچ نه کوو محترمو زمونږ د دې علماو څونه لویه حوصله ده څونه برداشت څونه تحمل استاد جی د لور می نکاح ده د زوی می نکاح ده په پلان کې رز 2 بجې چې تاسو بیا راشئ ها دا تاسو نه دی عالم لسپکو کته دا تا د علم سونه توهین وک پکار خداوا چې ته اول راغلی وي استاد محترم سے تاسو درسونه تاسو مطالعه تاسو خپل معمولات دا خو ډیر زیات وي زما بچي یا زما بچي داغي د نکاح پروګرام جوړو جی تاسو بکم ټیم پکم مرز کله فارغ یې چې زه هغه بل طرف تم هغه تاریخ خو تپوس خدا سے پکارو کنه خبره خو می غلط نه ده محترم زما په خبره پوهیږي مولانا عثمان صاحب تاسو د دې علاقې بهترین عالم دی د دې تاسو په دې علاقې کې عظمت قرآن کانفرنس متعلق په خیسته انداز کې مدلل انداز کې خیسته خبرې وکي او ان شاء الله رستم زمون په دې علاقو د الله یو لوی نعمت او تاسو د ګلو شاه د مسلمانانو د پاره عطیه خداوندی د الله د طرف نه یو گفت او تحفه د شیخ عبدالرشید سے په شکل کې اغیبه ان شاء الله اخیری وعظ او بیان او دعا بم کوي نو محترم مسلمانانو پکار خداوا چې مونږ ورغلې وي د عالم سے د امام سے داغه وخت او ټیم ټیبل مو چکړې وي را بشي استاد جی ښا دی استاد جی مونږ ته ګیلم نه دا کړی چې ید الله بندا ته سبا 2 بجې راشه سبا خو 2 بجې زما خپل ضروری کارونه دي ډاکټر نه مې نمبر راغسته دي خپلوانو ته مې اغه کارونه التبتلما امام سے مولوی سے پدغه استاد لور یا د زوی د نکاح پټیم هغه خپل سپینزلس معمولات او مصروفیات هغه کینسل کی یاره دلته شاګردانو کی نکاح نه جنو دی بیا عزت ورکی دا نه وای چې دا بے خواندا نورم ډیر الفاظ دی دیش 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 دلته بداسي نه یو خو بعض علاقو کې زمونږ د امامانو سردار وی
دا خرابی دا محترم. او مولوی صاحب خپکیږي نه، دی ګیلم نه کوي. صحیح ده جی. لکه مولوی صاحب مونږ سره دی واده وه، یاره شاګردانو کې ایمرجنسي کې نکاح را پیښه شوه. شاګرد داسي، مقتدي داسي، مرید داسي. دکه مونږ امام صاحب ته بیا په دویم دل ملاقات وکړو چې نکاح ده را بشي. دا علماء د امامانو ته به حیران شي یاره. بیا امام صاحب ته راتګ رابطه نشته. د دغه ټیم صرف نکاح ته راشه. بیا په دغه ټیم کې ته دا تپوس هم نشته استاد جي دا نکاح مونږ تړو دې کې به زه څه کومه. زمونږ په کلي کې خو د هندوانو رسم دی، الګ کو راغلی جینې کرا نارینه بهر بیٹه کو اجره کې ناست دي. نو اوس به دا جینې کوره په یخ جمی کې په دې میلمانو باندې شربت څکي. په جمی کې څوک شربت څکي؟ په میلمانو په یخ جمی کې شربت. او بیا محترم په میلمانو خلک شربت خرڅي. غږ نه کوي ګورې چې دلته هم دال میں کچھ کالا کالا ہے سر. اے محترم مسلمانانو بیا په یخ جمی کې زمون په علاقه کې په میلمنو باندې شربت سکي او دا شربت پسکي نه یو ګلاس چې د 2 روپو دی په 1500 روپے او په 1000 روپے په خرڅي. یره چې دا بخي کې دا بخرابي. دا تپوس مو بیا د خپل امام او د استاد نه دی کړي. جنو دا خو زمون په دې رشتہ کې په دې نکاح دوران کې ډیر خلک داسي وي چې الګ او جینې یو ځای په سوپو باندې کې نه یا یره چې دا به جایزي که دا به ناجایزي. دې کې خو بیا یو مخلوط ترتیب هم شروع شي الکان او جینکې ګډوډ. یره چې دا دې به اسلامي ترتیب څنګه یا دا نکاح به سنتړل پکاري. دا تپوسونه ته نه کوو. تاسو ته براشه ښه دا د پکندر کې اوسېږي د 2 لک روپے میاش ورکوي. ستاغه تنخام امام ته ورکول ما لیدلي دي مړه. خو الله ویني که نه. اے محترمو مسلمانانو بیا امام صاحب سره ملاقات نشتا، رابطه نشتا. بیا به کله د امام صاحب خواته راځو. استاد جی ابے وفات شوا، بابا وفات شو، 2 بجې جنازه مو مقرر کړې د ځان را ورسوه. بیا ښه جي هلکه 2 بجې به د استاد بل ځای کاري. دغه ټیم کې پکار دا دي چې مونږ دی استاد خواته ورشو. یره جي بابا جي مې وفات شوی، ابے جي مې وفات شوی دا. داسې وختونو کې دین اسلام شریعت خداوندی مونږ ته کوم ګایډ لاینز را کوي، زمونږ څنګه رهنمایي کوي. په دې غم کې به اوس مونږ څه کوو؟ څه کول پکار دي؟ بس مونږ ته به د شریعت طریقه راوښي، بیا پای باندې کلک دل پکاري. دا خو د دې علماو رویه ده، دا د دې علماو کردار. دلته مونږ ته 5 وخت جمعات کې حاضری که یو ټیم د امام صاحب خپل غم خادیوا هغې ته تلي نو دلته ورپسې په کلونو باندې منځونه کړي. چېرته په میاشت کې یو ټیم استاز لیټ شو یا نه وه، دا د داخله راکولاو شو. ښه الله اکبر کبیره. یا د الله بنده ستا خپل بلا کارونه شته، د امام به کار نه راپېښېږي. دا انسان نه دی، دی رشتہ داری نه لري، دی غم خادي نه لري. بیا به لګیو چې نشي کولی نو نه دی راځي که نه، مونږ ته د نایب وګوري که نه. او دا د راتلو ټیم دی. او دا به کس دا به هغه تني خفه کېږي خو نه که نه محترم. او که خفه کېږي د چا به څه وکړي؟ اے محترمو مسلمانانو دا به هغه تني دا چې کله جمعات کې امام سره پترسي، عالم سره پترسي، جمعات کې د ماشومانو د سبق نه الرجي، د ماشومانو شور په جمعات کې بد لګي،
جمعات کې ماشوم پکې رواني دا ردنه نه برداشت کیږي جمعات کې ماشوم منډه والا بمبه کو لو پرې خودا دا چې دی جبر وباسي دا بکم تني راشه محترمو تاریخ وګوره حالات وګوره دا به آغتنی د باندې بکور خزی ریمان تغستیا خزی به ول وینا کړیا خزی به ول دلو د وسویلیا د خزی ته د جواب ورکول نیا د ډیر زیات غوسه شویا حکور کې دی غوسه نشي کوله نو راشي خپل د غوسه بلاس په غریب امام سے بوباسي الله دا خو الله ویني دا منظر ستا دا ټول نازونه او نخرې دا علما دا امامان برداشت کوي ښا دا موجګین دا استاد جی ساده سړی دی کار سمو وته وي دا دی برداشت کوي او دا منظر الله ویني ښا چې دا وګوره یو طرف ته تویدا د پیغمبر مسلدا یو طرف ته تویدا علما چې دي دا ورثه الانبیاء بل طرف ته ستار ویسدا دی ثوابه علاقو طرف ته مې د یو امام صاحب سره غپ لگاو مې مقتدیان دي څنګه دي مفتی صاحب راته وی جی ارمان ز پس لا سوچتوم چې اے رب ذوالجلال زما د مقتدیان دا کور د مصیبت نه خالی نه کې وی مقتدیان ته څنګه دعا کوم جواب را راکوي ایماندارو امام صاحب مقتدیان ته څنګه دعا کوله چې ربا ما ته وی دا ولې وجی د ماره مقتدیانو کې یو کار دی دا ډیره لشین کړه مې دا کتو دی وی الله اکبر دا خو مړ د پیغمبر وارثو یارا کدی یو ټیم لیټ شي نو څه خلکو ته صفائی پیش کوي انسان نه دی یارا دی بدون تا کلک زوړن ساتلی دی بخپل غم خادي نه کوي د نور سره روزګار نه او ستا بیا سلور دړې اړه په کال کې ورکه یا به 1500 روپے ورکه تا ته به 100 روپے درځي در کوم تر 15 وخت مسکو دله ته غاړه نه کړي الله اکبر کبیره هغه مولوی سے بډیرا لشین کړي د طالب علم په زمانه کې جمعات کې امام ما جمعې شپې ته به کوړ تللو د مور پلار زیارت ته یو بابا جیو شاید اوس به وفات شي ډیره زمانہ وشو نو به دا بعضې پکې داسې که نه پوره قیادت کوي ښه لیډینګ کوي نور خلک بیا راجمع که ګور ګور بیا کولو دا د جمعې مبارکه شپه او استاذ کور ته لړ شي جمعې د مبارکه شپه باندې ډېر ایمان دی ښه جمعې مبارکه شپه ده چې امام کور ته ځي مبارکه شپه ده داسې لږ تحفې تحایف چې کور ته ځي ځان سره څه یو هم سي که نه دغلته مبارکه شپه نه ده دا مبارک شپه ده او زمونږ دا منځونه کله یو پسې او کله بل پسې ګورارې شروع کړ ما ته خبر راورسېده ملګري مې کېنول ایماندارو راځئ چې خپل میز کې یو کمپرومایز وکړي زه به جمعې شپې ته نه ځم چېته به غم ته نه ځم خادې ته به نه ځم روغ رنځور ته به نه ځم خو تاسو به هم دا کارونه نه کوئ چې یو موس کې زمونږه یو تن غیر حاضر نه دلته به الماره کې رجسټر ږدو د هر مانځه به ازیري لګو که کم مقتدي یو رکعت هم ترې نه شوي او 15 منټه دغلته بار غوږونه نیسي مې زه به هم غمخوادی نه کوم تاسو به هم غمخوادی نه کوئ بیا یو دوه مشران وایي یاره دا خو انسانان یې استاد هم انسان دی او غمخوادی دا خو پکې کېږي دونه ظلم نه دی په کار محترمو دا نن زمون په نوې نسل کې علما نه پیدا کیږي حافظان نه پیدا کیږي قاریان نه پیدا کیږي دا ولې مونږه د خپل ائمه او علما او تداړه استخاره مول شي زمون کور ته الله دا رحمت دا نعمت نه راولي نو اے محترم مسلمانانو هغه امام صاحب ته وی دا ولې ته دونا زیات خیری دی تکه که د امام مزار دی وای کنه ستا به سر تندې ولګي سر ما ته وی مولوی صاحب داسې کیسه ده دا جمعې چې راشي کنه نو دې د خپلو بچو نه ګاډې ډک کی نو پلان کی مارکیټ ته بوزي نو بچو ته چې کم اصلي جرابي په 200-300 روپے یو جوړه
یو بچی ته د 300 روپو جورابا په 10,000 بوټان په 5,000 واسکټ او کوټونه ګرمې ټوپې په یو بچی 20-30,000 روپۍ دی ولګي دی لکونه روپۍ په غون کور په فیملی ولګي او چې راشي مال 200-300 روپۍ جیب کې واچي چې بیا په د جیمی کباړ مباړ کې بچو ته جورابې یو څخه دانن د اکثرو خلکو د دې علماو سره دانن سونه کورونو ته خوشحالي ده د علماو د لاسه تللی ده قرآن کریم ورته بیان کړ او اے محترمو قرآن کریم چونکه عظمت قرآن کانفرنس دی دا د قرآن استادان دي چې زما استاد فضل کې د قرآن سره مینا د قرآن عظمتي د قرآن د استاد به هم زما استاد پړه کې عظمتي عنوان ستاسو عظمت قرآن دی نو عظمت قرآن سره د عظمت استاد بارکی یو واقعا ذهن نشین کوم محترمو توجه مشتکنه خپه خو نه کنه سوک د دې مولانا خالد صاحب دی سره کوم قرا دې ځکه دا دونه مهنت کړي په دې سوک خوشاله دي د اخلاص الله سوچت کې سوک په خوشاله دي ټول وای الحمدلله دا سونه بچی دا سونه ګلان الله اکبر الله دې د مولانا خالد صاحب او دای د مرګرو دا مهنت په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کی محترمو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نا زمونږ استاد مور جانې عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها یو پیره تپوسو چې اې دا الله رسوله دارا ته وایي چې تاسو ته د طائف نه د دینا بلځه کې زیات تکلیف ملو شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیبت پوسو کو جی په طائف کې تاسو باندې د کانو گزارونه شوی اوس مونږ چې مخامخ ګورو نو غزوه احد دام ډیر تکلیف ده دی زکا په غزوه احد کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تندی مبارک کې د خود هغه کړه نه نوته وی غاخونه مبارکان شهیدان شوی وو او یا ملګری شهیدان شو او یا ملګری او صحابه دا خو عام خلق نه دي صحابه ډېر لوی خلق دي صحابه کرام هو قرآنی اشخاص دي د یو صحابي لوی مقام او لوی مرتبه ده او د ټول صحابه کرام شان ده السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه دین الله راضي دي داسې خلق دي د نبی عليه السلام نه تپوس کې جید طائف نه بلځه جرته دونه سخت تکلیف د طائف عمره ملو شوی مونږ ته خو ظاهر کې ښکاری چې د احد دا تکلیف ډیر زیات سیوای دلته مرګري شهیدان دلته حمزه رضی الله عنه شهید په احد کې بعض ملګری کوترا شوی دي ښا کیمه شوی دي قیمه صحابه کرامو دا غی لاشونه نه پیژند انس بن نضر رضی الله عنه دا انس بن مالک تر دارنګي ترې دی محترم مسلمانانو انس بن مالک وی چې اغلرم چا نه پیجندو زکه پاغس گزارو نشوی د تورو جدا د نیزو جدا اسه چې 13 تورې کنه یو لس پیرې سړې غوخه وډو کی تراواچي یو لس پینځل لس پیرې اچھا دا پستل گزارو نشوی اډو کی بالکل چور چور غوخه کېما چانه پیجند خور راغلی دا الله شنو کی ګوري او وجود پکې قیمه پروت ته هغه چې وکړه د ګوت یو بن پکې وساره پروتو پاغي چې د تور داسې داغ غونتاو ما غونتاو هغه وی دا خو زما درو د خپل خور په دغه د دې
بند په ذریعه سره هغه وپېژنده. دا دونه تکلیف نبی علیہ السلام ورته وایي چې عایشې ما ته چې په طایف کې کم تکلیف ملو شوی دی دا زه ورکوټې غونته تمهید تړم عظمت قرآن خو د هغې سره عظمت استاذ د قرآن. نبی علیہ السلام ورته وایي په طایف کې چې ما له کم تکلیف ملو شوی دا ما له غونډ جون کې نه دی ملو شوی د طایف تکلیف. احد کې خو بلا مرګري دي تکلیف په شریکه دی. تکلیف چې کله په شریکه وي حادثه چې کله په شریکه وي که نه اسانه وي خدا سړی چې ورته یوازې وي که نه دا ډېر تکلیف وي. طایف کې خو نبی علیہ السلام تر یو مرګری دی بل په مخامخ پیغمبر هلته میلمه تللی دی خلکو ته دین رسوي. مکې والا د لاسه ډېر زیات تنګ شوی دی هلته پې هغې مکه را تنګه کړې ده خبرې ته یې څوک غوږ نه کېږي خلکو پسې د خبرې مه اورئ. پیغمبر علیہ السلام طایف ته لاړو چې هغې له خبره کوله هغه مشران ورته په مخامخ وایي ستا نه علاوه الله ته بل څوک نه میلاوېده چې تی پیغمبر کولې مړه دا پیغمبر به ستا غوندی. خیرعلي خو یو طرف ته کا مونږ وایو نن به مبلغ اسلام راځي او شیر اسلام به راځي او شیخ القرآن به راځي. دا مبالغې مه کوئ محترمو. مبلغ داعی مدعو زب داعی الاغیو ما چې ما ته مولانا خالد صاحب دی او دی علماء دی دعوت نه را کړي دی خو ما ته میا شل مخ کې ویلیو بیا پوسټرو کې او اشتهاراتو کې دی ته داعی وي مونږ مدعو یو مدعو دی ته داعی نه وي. دلته خو تاسو مونږ ته اکرامونه خوراکونه میوې خلک خیرعلي ته ماشومان او مشران او عزتونه دا خو مونږ مدعو یو محترمو. دا کمال نه دی چې تن تاله دعوت نه دی درکړی شوی او ته هلته کې لاړې او تا سره غم دی فکر دی چې د دې خلکو جولې د خیره ډکې شي. نبی علیہ السلام طایف ته داعی بن کر تلے دی مدعو بن کر نه دی تلے. بیا محترمو د هغه طایف دکه مشرانو الکانو توی جوړې د کانو ډکې کې او چې گزار مو ګورې خطا لاړ نشي خو گزار پچا کوي چې دغه خوله صحابه کرام د تبرک د پارزان سره ساتي. دی گزار پچا کوي په هغه شخصیت چې داغه د سر ویخته داغه د ګیرې ویخته صحابه کرام ځان سره آټوګراف او تبرک د پاره ګدي. پچا گزار کوي چې الله تبارک وتعالى داغه د زندګي هر لمحه مړه داغه د زندګي لمحه هوسکه چې پکم سرزمین باندې پکم عربستان کې پیغمبر علیہ السلام ته الله وجود ورکړي دغه عربو جغرافیایي حالات محفوظ داغې نه غیر چاپیر علاقې تاریخ محفوظ کړي دي. بیا دغه زمانې نه مخکې که عربي بایده دي که عربي مستغربه دي که عربي عاربه دي د هر قسم عربو دغې هغه پاغي کې قبیلې پای کې شاخونه هغه محفوظ دي محترمو. د هغه شخصیت اشاره محفوظ داغه ندا محفوظ داغه خندا محفوظ. اے محترم مسلمانانو په داسې شخصیت هغې د کاڼو گزارونه کړي هلته. دا تمهید دی محترمو. کمی خبرې د پاره عظمت شان د استاذ د قرآن کمی خبرې د پاره الله اکبر کبیره. محترمو د طایف واقعا صحیح بخاری میں ډیرو ځایونو کې ذکر کړی دا. شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه په ذیل اعمال کې اول نمبر کې دا ذکر کړی دا. فضائل اعمال دي کې عوام الناس د پاره ډیر خسته فضائل شیخ صاحب راجمع کړي دي. چا چې څلورم پنځم تعلیم هم کړي کنه نو دا دغه تعلیم نه پیدا د اخلي کور کې د فضایل اعمال لک تعلیم کوي په کور کې
مسجد کې تعلیم کوي، په کور کې تعلیم کوي، وسره د قرآن درس تم کړي. خو هم دا کنه ان شاء الله کله کله مونږ کې مصیبت راشي، یا په فضایل اعمال ته کېنم او یا به د قرآن دواړه فضایل اعمال شي. ولدي صاحب خو د بل ځای نه راغلی، دام زمونږ په مشرانو کې دی. شولدي صاحب مولانا زکریا رحمت الله علیه دا زمونږ د مشرانو نه دی، ښایسته کتاب یې لیکلی دی، د اعمالو فضایل یې را جمع کړي دي. هغه فضایل سړی اوري، د عمل شوقې پیدا شي، مینه محبت سره عمل کوي. هغې کې شیخ صاحب د قرآن هم ډېر فضایل را جمع کړي دي. او که نه مونږ 100 کاله پورې وایو د قرآن یو آیت دې زده کړو دونه ثواب، او که د علم باب دې زده کړو دونه ثواب، او قسم مو کړي چې زده کوم به نه، نو څه پیدا به راته راکړي بیا. نو محترمو مسلمانانو، طائف کې د نبی علیہ السلام سره ډیر زیات ظلم وشو. نور طائف واقعا نه بیانوم، خو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په واپسې کې د سیرت کتابونو خو ډېر ښایسته واقعات لیکلي دي. لږ لږ د سیرت تعلیم هم په کور کې کوئ. د نبی علیہ السلام زندگی، د پیغمبر سیرت او د علماء کرامو په خدمت کې هم درخواست دا دی چې داسې هفته کې 15 ورځې کې یو ورځ پکې د سیرت النبی تعلیم درس هم کوئ، چې زمونږ د نوې نسل زمونږ د پیغمبر د اخلاقو نه، د سیرت نه، د زندګۍ نه، د شجر نسب نه، د حالاتو نه، چې دا د دې په ذهن کې. محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت ملائک راولېږل چې اے محبوبا دې خلکو تعالی ډېر تکلیف درکو، که ته غواړې چې په دې غرونو کې را چخڼي چخڼي کما. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف والا ته بس هم ډېرې خیري کړي که نه. پیغمبر علیہ السلام طائف والا خو ته ډېر ړخه پک، نو خیرې ورته وکړي که دعا یې ورته وکړه؟ دې جواب راته راکړې، خیرې یې وکړي که دعا؟ دعا یې ورته وکړه. اوس مونږ ته په طائف په واقعه کې یو سبق دا شو، زمونږ د پیغمبر کم ښایسته اخلاقو. ګوره دغلته کې پیغمبر دي ته بیا هم خیري نه دي کړي. نن ما او تا د سکر ور سره چې لږ غونته خفګان راغی نو ورورولي ختمه، رشتہ داری ختمه، تعلقات ختم، مړې ژوندې پاتې. دا ډېر غلط ترتیب دی. بل محترمو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طائف والا تخیری او نکی دعا وتاو کا چې یا الله دی ته هدایت کی دی پوئیږي نه. طائف خو د مکی په علاقو کې دی. اوس راځي لږ زو مدینه منورې ته، چې ته زو په تصوراتو کې، او الله دې موږ په صحیح معنو کې مکی مکرمه ته، طائف ته، مدینه منورې ته، دغه مقاماتو ته بیا بیا بوزي. نو خو هم د مدینه ته تیار یې کنه، څوک څوک تیار یې؟ جزاکم الله خیر کثیر. استاد اعلان کوئی جنت ته تو ته څوک څوک تیار یې؟ ټول الله سوچت کو یو بچی پکې اوچت نه کوي، ولې بچی ته جنت ته نه ځي؟ وې نه ما ته مور وی چې چوټی شي نه کور ته راځه. نو محترمو راځي اوس په تصوراتو کې مدینه منورې ته ځو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کسان رااله، یو وفد ورته راغی، اے دا الله رسوله زمونږ علاقه کې اوس نوې نوې خلک مسلمانېږي، خو مونږ سره د قرآن استادان نشته. مونږ ته د قرآن استادان پکار دي، قرآ حضرات پکار دي. نبی علیہ السلام په دې خبره ډېر زیات خوشحالېدو چې چا به وایي ته د استاد د قرآن ضرورت دی، چې خلکو ته درس ورکړي. دا د پیغمبر هم خوښ خلکو، او دا د الله هم ډېر خوښ خلک دي. دا قرآن والا، دا قرآن بیانونکي، دا اهل الله دي، دا الله والا خلک دي په مقدس مکه. نبی علیہ السلام په صحابه کرامو کې یو یو چونک، دا قاری صاحب، دا قاری صاحب، دا قاری صاحب. او دې دور کې وګوري د قرآن د استادانو قحط د محترمو اشتهارو لګاو کنه، زموږ مدرسې ته، زموږ مسجد ته یو صحیح غونته قاری صاحب پکار دی. نه میلاویږي په غونډه صوبه کې، نه میلاویږي یار. یو یو استاد ولا ورک. پیغمبر علیہ السلام ډیر زیات خوشاله دی چې دا سو قاریان می ولا ورک،
او لکه زمانہ کې بدغل ته پورا انقلاب راشي ځکه قرآن خو انقلابي کتاب دی جون بدلي دا نن استاسو په دې ګلو شا کې څونه کورون ته خوشحالي ورکړله محترم مسلمانانو چې کله دی د نبی علیہ السلام د مجلس نه داسې لږ لرې بوتله کنه نو هلته ورته پټ پټ کسان کینولیو هغې پې راپاسولو وایي شابه دا قاریان او دا استادان نیسئ وجنئ هلک په یو یو استاد شروع کا قاریان حافظان استادان شهیدان کړ هغه اخیری تن چې وجنی کنه هغه ټیم کې یو سوال وکړو چې اللهم اخبر عنا نبیک یا الله مونږ خپل پیغمبر دې سړو ته حواله کړیو چې دی به د قرآن محنت کوي یا الله دی خو مونږ سره ظلم وکړ خو زمونږ سره چې دا کم ظلم وشو زمونږ پیغمبر ته دې پته نشته نو یا الله ته خپل پیغمبر زمونږ په حالاتو خبر کې سوال څنګه وکړ لکه لکه خبره یادویم کنه یاره صحابي څنګه سوال وکړو چې یا الله خپل پیغمبر زمونږ په حالاتو خبر کې څنګه اوس وایي محترم څنګه یعنی د صحابیم دا عقیده و چې پیغمبر زموږ د حالاتو نه او وفات شوی پیغمبر او که ژوندی پیغمبر او صحابي څه وایي چې یا الله ته خبر کې ځکه چې په خپله نو مسله پکې معلومه شوه چې پیر او فقیر او ملنګ او دمګر تعویذګر جادوګر دا په غیبو نه پوهېږي چې تا ته وایي کوډې منترې درته معلومومه او تعویذونه درته معلومومه کمیس دله ناب کومه او بعضې پکې کمیسونه د خلکو بویئ وایي بوی سره جادو معلوموي دې علاقو کې خو به نه انشاءالله که شته شکر ادا کې تاسو چې کوم ځای کې د قرآن آواز نه دی لګېدلی د توحید او سنت آواز نه دی لګېدلی هغه خلک په جنجالونو کې مبتلا دی د دې مدارسو د دې مشایخو د دې علماو چې تاسو له صحیح رهنمایي کوي د دې شکر ادا کې محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په طائف کې دونه تکلیف ملو شوی چې دونه ورته بل ځای نو ملو شوی خیرې کړی وی دلته نبی علیہ السلام ته وحی وشوا اے محبوبا ستا یارانو سره خو هغې دا رویه وکړه پیغمبر وایي ښه احادیث مبارکو کې راځي څلوېښت ورځې بعضې روایتو کې یو میاشت نبی علیہ السلام د سار په موس کې په جمع کې په جهر سره دغه ظالمانو ته خیرې وکړي یو میاشت ښه الته پیغمبر ته تکلیف ملو شوی د کاڼو ګزارونه پې شوي طایف کې راښکلي شوی الته پیغمبر دعا کوي دلته د قرآن په استاز لاس اوچت شوی دی دلته یو میاشت خیرې کوي د قرآن د استاد شان مخې ته راغی که را نه دی رحمت للعالمین پیغمبر چې چا د قرآن په استاز لاس پورته کړی الته رحمت للعالمین پیغمبر څه کوي محترم الته ورته خیرې کوي دا عظمت قرآن چې لکه زما استا د قرآن شان د قرآن عظمتي د دې قرآن د استادانو د دې امامانو د دې علماو چې زما استا پړه کې د دې سره سي امینه محبتي ما یو آیت مبارکه لسته و امام انقلاب مولانا عبیدالله سندی رحمت الله علیه هغه ذکر کوي چې په دې یو آیت کریمه کې د تمام عالم د پاره داغه د اصلاح د پاره چې نکاتی ایجنډا ده چې څوک په دنیا کې انقلاب راوستل غواړي اصلاح کول غواړي د یو کلی نه د ګلو شونا د ګلو شانا د سخاکوټ نه خلک ولا سخاکوټ وي خو زه ولا سخاکوټ وایم تاسو ته څوک ویل کوم دی د سخاکوټ کا د سخاکوټ نه سخاکوټ کم کوټ سخاکوټ دا تاریخی علاقه د ستاسو دا محترمو د دې یو مخ کې نشاتی اولاو د سخاکوټ د مولانا عزیر ګل رحمت الله علیه داغي سره د یو نسبتو او دې کې بیا اوس نشاتی ثانیه د سخاکوټ د یاد ساته بیا خاص کر ګلو شاه زمون ساوډیر کلی د محترمو چې مونږ چاته ویم د ساوډیر یو الکه الته کې چې د لرګو ډیر شي ماشینان دی او د لرګو کاروبار اپاغي مشهور دی
خیال مو دې محترم وکنه سړی بل کلی کې لکه د لون خوړو لکه دا غځې خو مرسي ډېرې مشهوري دي ګلو شاه خلک پسې پیژني تاسو له پته شته تاسو به ګلو شاه ده کنه ګلو شاه مدرسه جواهر القرآن مولانا عثمان توحیدی ګلو شاه خواوشا علاقو کې اوس د په دې مدرسه مشهوره ده نو تاسو به دغه مدرسه د هغې به خیال ساتئ هغې نه به بچیم لیږي او د هغه مدرسې ته به ورښکاره کېږئ م تپوس به م کوئ چېرې څنګه مدرسه کې د اوبو انتظام برابر دی او که نه د بجلۍ ترتیب برابر دی او که نه او دا تاسو چې نن دلته دا کومه خوشحالي ګورئ دا هم د دغه مدرسې سره هغه متعلقه د هغې استادان دلته کې محنت کوي نو محترم مسلمانانو امام انقلاب مولانا عبید الله سندھی رحمت الله علیه فرمایي د تمام عالم د اصلاح دپاره دا یو آیتم کافي دی دا چې کوم خلک وایي یاره مونږ علاقه کې امن راوستل غواړو دا کوو دا خو ټولې ناري دي ګپ شپ دی امن راضی په قرآن سره اصلاح راضی په قرآن سره انقلاب راضی په قرآن سره په دې یو آیت کې که غور فکر وشي که نه محترمو په دې کې اوامر بیان شوي نواهی بیان شوي حقوق الله بیان شوي حقوق العباد بیان شوي د رشتہ دارانو حقونه پکې بیان شوي دي محترمو د بې حیایۍ نه پکې منع شوې ده د ظلم نه پکې منع شوې ده ډېرې خبرې پکې شوي محترمو ما یو حدیث پاک لوستی و نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث چې انسان وفات شي د عمل سلسله ختمه دی بیا په مړونې باندې منځونه روجې زکاتونه حجونه علمونه تبلیغونه سم نشي کولی درې کارونه دي که د په خپل ژوند کې وکړه دله به پس د مرګ نه د هغې کریډټ میلاویږي یو پای کې صدقې جاریه ده تا داسې ځای کې مال ولګو چې د هغې فایدې دوامي دې جومات ته به را چا ځای وقف کړي چا به دا جومات جوړ کړي چا به دې کې دا مدرسه روانه کړي محترمو لاول به دلته غرونه و جبل به وه د جبل جومات او وختي پکې مولوي صاحب معاذ بن جبل د صحابي نوم ته منسوب شوه دې کې به بیا نور استادان او حافظان به قاریان به دې کې چې اول نه چا دا کار کړی دا ځای دا لوټه دا ګټه دا خټه دا پکې دا بجلی دا صدقې جاریه ده محترم من صدقه جاریه خپل مالونه داسې ځای کې لګولو او دویم نبی علیہ السلام فرمایي او علم ينتفع به هغه علم چې د خلکو ژوند ته بدل شو ستا په خپل ژوند بدل شو چاته ستا د علم نه پیدا ورسېده د چا عقیده صحیح شوه د چا عمل صحیح شو دا نه چې علم دی وکړه او سره را میدان ته شماله په کبډو راځي ما سره مناظره وکړو تا سره مناظره وکړم ته اهل سنت نه بارې او ته اهل سنت کې را دننه یو ته پلان کې یې او پلانې که دا خو د علم کار نه دی علم به خلکو کې مینه تقسیموي علم د وجې نه به د خلکو عملی زندگی برابرېږي د علم د وجې نه به خلک د علم نه متنفره کې ځکه ډېر خلک لګیا دي بس دې ذریعې معاش دی ترا میدان ته شو ته مسلمان یې او ته مسلمان نه یو که ما کافر ثابت نه کړي نو زه به داسې یم خو د علم کار نه دی او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له د چا نه وروستو نیک اولاد پاتې شو دا نیک اولاد که دعاګانې غواړي که نه غواړي که نیک اعمال کوي او که نه کوي دا بچي د حدیثو نه سبقونه وویل که نه قسم بالله د دې وړو دا ټول سبقونو ثوابونه د دې د والدینو په کاته کې پرې کاته کې ولیکلی شو که تاسو نور محنت وکړه دا بچی تاسو د مدرسو والا ته حواله کړه چې بچی مې حافظ او قاری شو اوس دې زه عالم او مفتیم جوړول غواړم د خپل مولانا خالد صاحب ته حواله کې چې دا بچی زه د نه تپوس نه کومه که ګلو شاه کې داخله او که بل ځای داخله او که بل ځای داخله خو یو څو کاله به تیر کی کنه تاسو به د عالمانو پلاران شه محترمو او بیا به مو د دنیا هم د عزتي او آخرت به هم د عزتي نو تاسو نه دوه مطالبې کومه یو مطالبه در نه دا د محترمو چې د مرګ نه مخکې د الله په لار کې یو څلور میاشتې ولګوئ خوښه موره چا خوښه جزاکم الله خیر کثیره او دویم محترم دویمه مطالبه ده نه دا ده که نه د خپلو بچو نه یو بچی د علم دپاره وقف کې دا د چا خوښه ده
جزاکم الله خیر کثیره. کمانه په خبرو کې کمی بیشي شوي الله دې موږ ته د هغې معافي وکړي. الله دې موږ ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق نصیب